عزتمندوم سیرت طیبہ د نبی علیہ السلام پاک مبارک نورانی جن د هغې بیان شروع. مونږه تېره جمعه کې دې ځای پورې خبره کړې وه چې کله دې هر اعتبار سره د نبی علیه السلام د دې کار او د دې مشن مخالفتونه وکړل، لیکن بیا اسلام ورځ تر اوسه په مخ کې روانو او خلک مسلمانېدل. تاسو تېره جمعه کې وی د حج په موقع باقاعده مشوره وشوه چې خلکو ته به وایو چې دا مجنون دی او ځای په ځای چې نبي علیه السلام به خبره کوله نو دوی به ورپسې پاڅېدل. دې نه پس چې په دې م ونه شوه چې خلک بیا هم اسلام ته ډېر را روانو، نو دوی اخره کې رالل ابو طالب ته او ابو طالب ته وی چې ته د خپل ورواره منې که د دې نه زمونږ خدایانو ته بد رد وی، زمونږ عقلمندو خلکو ته بیوقوف وی، مونږ کې اختلاف او جګړې پیدا کوي نو ته منې که. ابو طالب هغه ټیم څه داسې نرمه غوندې خبرې ورسره وکړې او هغې رخصت کړل. دې چې سروزې وکتل چې ابو طالب خو نبي علیه السلام منې نه که، نو بیا یې صبر ونه که او دوباره رالل ابو طالب ته او ورته وی چې ګوره مونږ تا ته ویلو چې دا خپل ورواره دې منې که، دوی زمونږ خدایانو ته بد رد وی، زمونږ دین هغه نه مني، د خپل آبا و اجداد دین یې پرېښودی دی، خو تا دا خپل ورواره منې نه که. اوس دوه خبرې دي، یا خو به ته دې منې کې، که نه منې کې نو مونږ تا هم د ده په صف کې اچو، زمونږ او ستا به جنګ وي، مونږ او تا به مقابله وي. بس دوه فریقه دي، یا به یو ختم شي یا به بل ختم شي، نو تا هم مونږ د ده سره اچو. ابو طالب چې د خپل قوم دا وعید او دمکی واورېده نو نبی علیه السلام یې راوغوښت او نبی علیه السلام ته ووی چې ګوره زما ورواره دا ستا قوم راغلی داسې داسې خبرې کوي، دی زموږ خدایانو ته بد وایي، داسې کوي داسې کوي، نو ته داسې وکړه، داسې کار مه کوه چې په ما باندې په تا باندې بوج شي. هغه نبی علیه السلام چې کله دا خبرې د ابو طالب واورېدې نو نبی علیه السلام دا فهم کړه چې جوړ ابو طالب هم نور زما د مدد او نصرت نه لاس اخلي. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې ای زما تره دی راغلی دی او دا وایي چې زه دا خپل کار او مشن پرېږدم، نو لو وضعو الشمس بیمینی والقمر بشمالی، که چېرې دا خلک نور به ما ته څه راکړي، که دومره وکړي چې نور زما په ښي لاس کې کېږدي او سپوږمۍ زما په ګس لاس کې کېږدي، د دې دپاره حتی اترک هذا الامر چې زه دا کار د دین دا دعوت پرېږدم، نو دا چېرې زه نه پرېږدم تر دې پورې چې زه شهید کړی شوی یم، زه وفات شم. او نبی علیه السلام سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې، نبی علیه السلام په ژړا شو. نبی علیه السلام روان شو، چې روان شو ابو طالب ورپسې د وروستو نه آواز وکړ چې راغې نو ورته وی چې زما ورواره بس چې څنګه دې خوښه یې هغه شانتې کوه، څنګه دې خوښ یې هغه شان کوه او زه به چرې هم تا دې ته حواله نه کړم. او بیا څه اشعار ویلي دي ابو طالب، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفینا، په الله مې د قسمې وی دی ټول په ټوله تا ته نشي را رسېدی، تا ته هېڅ نقصان نشي رسولی تر څو پورې چې زه په خاورو کې دفن شوی یم. که زه په خاورو کې دفن شم نو بیا خو به تا ته څه وایي، زما په ژوند دي تا ته څه نشي ویلی. فاصدع بامرک ما علیک غضاضة وابشر وقر بذاک منک عیونا، دا خپل کار خو کلاو کوه، هېڅ پروا مه کوه، خوشحاله شه، خپل په دې خپل کار باندې یخې کړه.
بجلی ته کول غواړي بجلی نشته دننه خلک یې داسې اوري دا سیز بند که ته دا سیز دلته راوړه دا دا درک دا شي دا پکې ورکړل کار دی هرګي जी 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 इधर आओ जी ठीक है मुझे जा खत्म बेगन पैसा जबरदस्त तो बिया ना मोबाइल نو ابو طالب ورته وایي چې بس زما واره هېڅ پروا مه کوه خپل کار کوه نو نبي علیه الصلاة والسلام خوشحاله شو هغه شان خپل دین محنت شروع په درېیمه پیره بیا هم برداشت خو نه شو کولی څه ورځې پس بیا په درېیمه پیره راغلی دی ابو طالب او یو ماشوم یې ځان سره راوست عماره ابن ولید ابن مغیره دا ماشوم راوستو او ابو طالب ته وایي چې داسې کار وکړه دا ماشوم ته واله ستا د واره په ځای باندې دا قبول کا او ته خپل واره مونږ ته حواله کړه چې مونږ یې قتل ابو طالب ورته وایي عجیبه خبرې کوي تاسو مال خپل بچی را کوئ چې زه به د هغه پرورش کوم غذا به ورکوم او ما نرواره دی چې قتلوئ عجیبه خبرې کوي وایي دا چرې نشي دا چرې نشي دی چې نا امیده شو چې ابو طالب خو زمان اصل کې د ابو طالب یو حیثیت و د هغه یو داسې د هغه د پناه او د حفاظت ماتول هم دي ته ګران نو چې په دې باندې نا امیده شو نو یاره د ابو طالب په دې خبره مجبورول پکار چې دې مجبور شي او د هغې طریقه دا ده چې اوس د نبي علیه السلام له تکلیف ورکول شروع کوو نو دی خو پې خفه کېږي نو دی به مجبوره کېدی چې یاره دی دا کار کړي نو بس بیا د هغې نه پس نبي علیه السلام ته تکلیفونه ورکول شروع شو او په تکلیفونو کې د ټولو نه مخکې د هغه خپل تره ابو لهب کور د نبي علیه السلام سره نږدې و دې وجه نه څه کسان داسې وو چې هغه به نبي علیه السلام ته په کور کې تکلیف نبي علیه السلام په خپل کور کې و تکلیف پې رسو ورته نو په هغې کې یو ابو لهب هم و لکه د چیلې خاشنه لرې به راویشته کله به څه راویشتل په کور کې به نبي علیه السلام ته تکلیف رسو نبي علیه السلام به په لرګي سره ګن وغیره بهر کو او په خپله دروازه کې به اورېده او وی به فرمایل ای قریشو څه عجیبه ګاونډ دی ستاسو ګاونډي سره څوک داسې کوي نبي علیه الصلاة والسلام د قسمه قسم تکلیفونه رسول د دوه لوریانې د ابو لهب د نبی علیه السلام دوه لوریانې رقیه رضی الله عنها او ام کلثوم دا د بعثت نه مخکې نکاح شوې وه د ابو لهب د دوو زامنو سره عتبه او عتیبه سره چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام بعثت وشو نو ابو لهب خپلو زامنو ته وی چې بس هغه پورې پلار به مریم که دی نبی علیه السلام لونو ته طلاق نیول او بیا په بعضو روایاتو کې خدا دی چې لاړ شي په مخامخ ورته ووایي نبی علیه السلام چې ما ستا لونو ته طلاق د ابو لهب بیبي ام جمیل هغه هم د نبی علیه السلام ته په تکلیف ورکولو کې ډېره مخکې وایي چې غنې به یې راوړې تکلیف دی څیزونه د نبی علیه السلام په لار کې به یې اچوي د نبی علیه السلام د کور مخې ته ځکه کور یې ورسره لړ دا چې کله دا صورت نازل شو که نه تبت یدا ابي لهب نو دا راغله کاڼي ورسره په لاس کې او دا اراده وه چې علیاذ بالله دا نبی علیه السلام په دې باندې خوله مبارک کې دا ورچونکوله
چې راغله نو ډېر په غوسه راغله. نبي علیه السلام تشریف فرما دی او ابوبکر صدیق له خو حفیظ صفت خدا الله دی، الله حفظ. چې دا راغله نو بالکل نظر اوس ابوبکر صدیق له ویني او نبی علیه السلام نه ویني. نبی علیه السلام نه ویني. ورته وایي ستا هغه ملګری څه شو چې زمونږ حج به یې کړی؟ حج به په شعرونو کې د چا مذمت کولو ته نو هلته خو تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب دا صورت نازل شو چې هلاک دي شي ابو لهب، دغه لاس دې مات شي. نو زمونږ مذمت یې کړی او وایي که ما دلته لیدلی وې که نه نبي علیه السلام نو وایي دا کاڼي مې پرې ورېشتل. هغه لاړه روانه شوه. ابوبکر صدیق نبی علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله دې تاسو نه لیدی؟ نبی علیہ السلام وفرمایل چې او الله پاک د دې نه دا طاقت اغسته. الله عجیب قدرت. په یو ځای کې دوه کسان ناست دي، یو ویني او بل نه ویني. د دې وجه نه انسان ته ګورې سکون هله میلاوېږي چې د الله په صفاتو د زړه نه یقین راشي. دې په هیڅ حالت کې نه پریشانه کېږي. دی وایي الله حفیظ دی، پریشان نه وي. الله رازق دی، د رزق باره کې پریشان نه وي. الله ضرر لکون کی دی، تکلیف په وخت کې پریشان نه. دا انسان چې په دنیا کې څومره پریشان کېږي د خپل غلط یقین له وجې. شاید کاکا سر خوځي او تبلیغ کې نه ځي، سر ډېر خوځي، یقین په تبلیغ کې هلکه سړي سمېږي که نه. نو انسان چې څومره پریشان کېږي د غلط یقین. بهرحال ما وی ګوره د الله صفت چې دوه کسان ناست یو ویني او بل نه ویني. بهرحال نبی علیہ السلام ته قسمه قسم خلکو بیا تکلیفونه رسول. ابو جهل هم په دې باب کې ډېر مخکې. ابو جهل هغه یو پیری خلکو ته وی چې ستاسو مخکې د نبی علیہ السلام والسلام صحابو به عام طور پټ مونځ کوو، ښکاره مونځ به نه کوو. نبی علیہ السلام به په ښکاره کوو، په حرم کې به یې کوو. دا خو په دې باندې ډېره بده لګېده. نو ابو جهل یو خلکو ته وی دا نبی علیہ السلام ستاسو په مخ کې په ځمکه تندیک دي، سجده لګوي. هغې وی وی که دې پېرې ما داسې حالت کې ومونده که نه نو زه به وله په دې سټ باندې خپه کړم، په دې سر باندې خپه. بس دې یو پیره نبی علیہ السلام په مونځ ولاړ دی په حرم کې او د چې وکړته چې نبی علیہ السلام سجدې له لاړ نو د چې هغه څنګه خپله اراده وه نو دی را روان شو. خو چې را روان شو بس एकदम هیبت پې راغی واپس شو. چا ورته وروسته وی چې دا خو تا ویلو چې زه پې خپه کړم او ته ورغلې او بیا واپس شوې. وایي تاسو ته څه پته ده زما او د نبي علیه السلام د منځه خو د اور یو لوی خندق او ما وی چې بس دې اور ته ور پرېوته ما خو دې ځان بچ. د نبي علیه السلام ته یو عقبه ابن ابي معیط ته غالبا یو پیری په حرم کې نبی علیه السلام سټ مبارک ته څادر واچي. نبی علیه السلام داسې چراغ ته نبی علیه السلام په شیندو را پرېوت او د نبی علیه السلام په مرۍ مبارک کې د هغې څادر نښې راغلې. یو پیره نبی علیہ السلام مونځ کوو په حرم کې. نبی علیہ السلام خو به اوږدې سجدې کې اوږده رکوع به وه، ځان له مونځ کې خو به بیا ډېر و. مونږ خو هغه امامان حضرات هم عجیبه مونځ مونږ کوما جلسنی درزغه بالتراویح حالانکه اطمینان سره نبی علیہ السلام او زمونږ علماء اکثر وی ولې نبی حدیث کې دی چې نبی علیہ السلام د جمع مونځ سپک کړی. دا نبی علیہ السلام چې د جمع مونځ هلکه سپک کړی دی کم وخت کې ویلي؟ دا خو د معاذ ابن جبل نه چا شکایت وکړم چې دې مونږ ته د ماسخوتن په مونځ کې سوره بقره وایي پوره 2 سپارې. نو هغه ته نبی علیہ السلام وی چې سپک مونځ کوه. او سپک مونځ مطلب دا نه دی چې د سنت قرات په پکې نه کې، د سنت د قرات نه خو وګدی ګم
نو دلته خلک قوما او جلسه هم پکې دي او داسې یو تیزي په عام منځونو بهرحال نبی علیه السلام خو به بیا نفلو کې حسم سجده وکړو نبی علیه السلام د ابو جهل چاته وی پلان کې ځای کې اوخ حلال شوی دی او د هغې غلرې پیټه چې ورته مو وایي پوره کنه دا به څوک وروړي چې نبی علیه السلام په دې ملا باندې کېږي نو یو بدبخته پاسېد خدای ته بیماري او هغه یې راوړو نبی علیه السلام په ملا مبارک نبی علیه السلام بیا پاسېدی نه شو نبی علیه السلام په سجده کې بیا فاطمه رضی الله عنها راغله او د نبی علیه السلام نه هغه بوج اخوا کړی نبی علیه السلام چې کله د مونږ نه پاسېد نو دقه وخت دا اووه کسان دغه ځای کې ناست نبی علیه السلام د یو نوم واغست اللهم علیک بأبي جهل اللهم علیک بعتبة وبعتيبة وبشيبة دا تقریبا اووه کسان ټول یاد چې خدای دې ونیسي دا دې پکړو او همداسې وشوه په بدر په جنګ کې دا اووه واړه باغ په کوی کې چې کم کافران مردار شو کوی کې وروغورځول دا اووه واړه پکې الله د نبی د امام الانبیاء په هغه د خپلې نه وتلو نو نبی علیه السلام ته قسم تکلیفونه د خلکو ورکول بیا نبی علیه السلام یو طرف ته کافرو تکلیفونه په ښکاره باندې صحابه راجمع کول د هغې د نورو تکلیف ذریعه جوړېدله د الله د طرف نه کوم آیتونه راځي د دین احکامات ښودل د هغې دپاره یو نظام پکار نو دوه څیزونه نبی علیه السلام سوچ وفرمایل یو دا چې د دار ارقم انتخاب وکړه دا چونکې د صفا غر سره یو طرف ته د هغه شریر کافرانو چې تکلیفونه به رسول د هغې نه د نظر نه یو طرف ته دا کور دار ارقم نو نبی علیه السلام په دار ارقم کې هلته به تشریف فرماو او صحابه کرام به راتلل چې کوم آیتونه به نازلېدل نبی علیه السلام به هغه صحابو ته لوستل او د دین احکامات طریقې به ورته ښودل دیو جنا گویا دا لومړنۍ مدرسه وه د دین لومړنۍ مدرسه هغه دار ارقم نو چونکې که په یو ځای په ښکاره نبی علیه السلام داسې دا راجمع کولې نو هغې به نور تکلیفونه ورسي نو دا په پټه په دار ارقم کې به دې طریقې سره محنت کوي دویم نبی علیه السلام صحابو ته دا وفرمایي چې کله هغې ته صحابو ته تکلیفونه ورکول هغې کې ډېره شدت راغی نبی علیه السلام صحابو ته اجازت ورکړه چې تاسو حبشې ته هجرت وکړئ دا د نبوت څلورم کال نبوت څلور کاله شوي دی او د پنځم کال په ابتدا کې دی هجرت وکړه حبشې اصحمه نجاشي د هغه به لقب د حبشې د بادشاه او اصحمه د هغه نوم او دا څه مشهوره وه چې انصاف والا دل بادشاه نو ډومبې هجرت چې کړی دی 12 نارینه او 4 زنانه 12 نارینه او 4 زنانه دا ډومبنې هجرت کړی او په هغې کې عثمان بن عفان رضی او هغه سره د هغه بیبي د نبی علیه السلام بیبي او لور رقیه رضی دا مرسلت په هغه هجرت دی هلته و چې څه موده پس څو میاشتې پس تقریبا دی په رجب کې تللی دي او په شوال کې خبر راغی چې یاره مکې والا خو ټول مسلمانان شوي دي دا یو غلط خبر راغی نو بس دا خلک خو ډېر خوشحاله شو په پردیس کې پردي وطن کې خو د مجبورۍ نه ناستو چې د کافرانو د تکلیف نه ځان بچ کړو اوس چې په خپل وطن کې ټول مسلمانان شو نو ډېر په خوشحالۍ را روان شو چې کله مکې مکرمې ته نږدې شو
نو پته ولګېده چې دا خبر خو غلط هسې څه قربانۍ کړي دي صحابو او د امت لوی محسنین دي دی خپل دین بچ کوتلی مو اب د هغې د دغې خوارو محنتونو د وجې نه نن ما ته مسلمانان نن ما ته کلمه وایي نږدې راسې دې پسې خبره کوله چې دا څومره مشقت دومره سفر یې کړی دی چې ایله داخلېدل مې پته ولګېده چې خبر خو غلط د دې زړونو به څومره درد کړي نو بعضې خلک خو د دغه ځای نه واپس شو او بعضې د چا په پناه سره او څوک په خفیت هغه مکې مکرمې ته داخل د دې نه پس د صحابو ته د کافرانو د طرفه په تکلیف ورسولو کې نور هم تیزی راغی نور شدت راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا وفرمایل چې تاسو دوباره هجرت ګوره دومره تکلیف و دومره سختی و چې تاسو دوباره هجرت وکړئ حبشې نو دوباره هجرت کې بیا 83 دا نارینه و او 18 دا زنانه وي دوباره چې هجرت شوی د نبی حبشې ته دي چې هلته لاړل نو هغه نه اګدل بادشاه عددي د تکلیف نه وبچ شو نو دا کافرانو ته چرته دا برداشت کوله چې دې د هلته په مزې سره د خپل دین مطابق جون تیری او تکلیفونو کې دی نه نو مشوره وکړه چې یاره دې پسې تلل پکار دي او هغه بادشاه ته ویل پکار دي چې دا مونږ سره راولي نو دې چې لاړل عمر ابن عاص د دې عضوی دی هغه او نور څه کسان بادشاه له ځان سره ډېرې ډالۍ او هدیې وړي او د هغه وزیران مشیران چې کوم هغې له ډېرې ډالۍ او هدیې ورکړي چې بادشاه ته زموږ سفارش وکړي او بادشاه سره زموږ ملاقات وکړي دې چې لاړل نو بادشاه ته وایي چې زمونږ څه نوجوانان بېوقوفه نوجوانان خپل دین یې پرېښودی دی او ستاسو په دین کې داخل شوي نه دي دا خو نصارو عیسی علیه السلام په دین ستاسو په دین کې داخل شوي نه دي او هغې دلته راتښتېدلي دي ولته جګړې جوړ کړي دي مونږ د هغې مشرانو رالېږلي وو او جوانان اکثر چې دا مونږ سره ولېږي هغه خو پوهه سړی و هغه وی زه به داسې نه شم کولی زه به د هغې خبره هم اورم نو هغه چې رالل هغې نو جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه متکلم جو خبره کوي هغې نه چې معلومات وکړل تاسو څنګه راغلي هغې ورته وی چې مونږه په دې حالت کې خپل حالات ورته وي جنگ جګړې به وي جهالت بیا یو نبی راغی مونږ ته هغه مونږ ته د صله رحمۍ تعلیم راکړ د مونځ حکم راکړ دا یې راته وي دا ښه کارونه نو په دې باندې زمونږ قوم زمونږ دشمنان شو هغې مونږ ته تکلیف رارسول هغه تکلیفونه چې د حد نه زیات شو نو مونږ دلته ستاسو ملک ته هجرت کړو بس هغه وی چې دا خو ټیک ته دا خو سمه خبره بس تاسو اوسېږئ دلته او دې سره یې د لېږلو حکم ونه فرمایي سبا چې شو نو دا چې کوم کافران پسې تللي و دې کې یو وایي چې زه خو داسې کار به دې سره وکړم چې سبا بادشاه ته داسې خبره رسوم که نه چې د دې متعلق چې دې ته به ډېر غصه شي او قتل به کړي نو بادشاه ته خبره ورسوله چې دې د عیسی علیه السلام په شان کې ډېر نامناسبه خبرې کوي بدې خبرې کوي د عیسی علیه السلام په شان کې هغه یې ښه سبا یې بیا راوغوښتل یا خو عیسایي صحابه فرمایي دا دوباره چې موږ راوغوښتو نو موږ ډېر پریشان شو موږ نه تپوس وکړو جعفر ابن ابي طالب چې تاسو د عیسی علیه السلام باره کې څه وایئ وی مونږه دا مشوره وکړه چې بس هر څه چې کېږي رښتیا به وایي زموږ چې څه عقیده ده زموږ چې عیسی علیه السلام باره کې د مسلمانانو څه عقیده ده به وایي په دې باندې فیصله وشوه تاسو د عیسی علیه السلام باره کې څه وایئ
نو مونږ ورته وی چې هغه د الله بنده و د الله پیغمبر و د الله کلمه و چې مریم علیه السلام ته اچولې وه دا زموږ عقیده ده بس نجاشي چې دا واورېدل نو هغه یو ډکې د ځمکې نه راوچت او خپلو وزیرانو مشیرانو دې ته وی دا دې ته چې څه ووی عیسی علیه السلام هم د دې نه دومره هم نه زیات ویلي نه کم ویلي هغه هم او بیا یې دې ته وی چې تاسو سره څه شته د هغه کلام نه چې کوم په نبي علیه السلام نازل شي جعفر ابن ابي طالب ورته کاف ها یا عین صاد دا ولوست هغه او د هغه د دربار خلک وي دومره وجړل چې د هغې ګیرې لمدې شو او دې ته یې کولاو اعلان وکړه چې بس اوسېږئ هېڅوک هم تاسو ته تکلیف نه لري او دا خلک چې وو نو بادشاه ووایي چې دې ته خپلې هدیې وغیره واپس کړي ډېر نامراده واپس راغلل واخر دعوانا اللهم لك الحمد كما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة برحمتك